بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویډیو ریپورت سره زه یم سید کبیر لیشا. ګرانو کتونکو خبر اتره به کوو سردار حسین بابک صاحب سره. سینیر سیاستدان دی، خو نن زموږ پروګرام او موضوع مختلف ده. موضوع دا ده چې د هغې د ژوند په اړه به خبرې کوو، نه چې موږ سیاسي کوېسچن وکړو د هغې نه. د هغې نه به پوښتنه کوو چې هغې خپل ژوند کوم ځای کې تېر کړی دی او دې سره د هغې تعلیم کوم ځای نه کړی دی او ورسره چې کوم دی ذاتي د کوم ځای دی. سر ډېره مننه د ټایم راکولو. مهرباني. سر لومړنۍ خو راته دا ووایه چې تاسو بیسیکلي یی د کوم ځای، ذاتي د کوم ځای؟ زمونږ کلی توتالی او ضلع بونیر او سکول مې ملته ویلی دی. تر های سکوله پورې ما په خپل کلي کې سکول ویلی دی. بیا ما ساینس سپیریر کالج کې اف ایس سی کړې ده. ما بیا د اسلامیه کالج نه بی ایس سی کړې ده او بیا مې د پېښور یونیورسټۍ نه جرنلزم او ماس کمیونیکیشن کې ماسټر کړی دی. او کلیوال خلک یو او کلیوال ژوند دی، کلیوال ماحول دی او لګیا یو په سیاسي میدان کې خپلې هلې ځلې کوو. سر سیاست ته راتلو کې ستاسو سوچ څنګه جوړ شو؟ مونږ خو خانداني طور باندې د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق دی او خانداني مونږ دې پارټۍ سره وابسته یو. زما تره به الیکشن یې کولې او پارلیمان ته به راته او د هغه نه پس چې بیا زه 2002 کې ما اولنی الیکشن کړی و. جی سر. او بیا په هغې کې مونږ ته ناکامي شو او بیا 2008 کې مونږ الیکشن کړی دی، هغه مونږ ګټلی دی. بیا 2013 کې الیکشن کړی دی، هغه مونږ ګټلی دی. 2018 کې مونږ الیکشن کړی دی، هغه مونږ ګټلی دی. او بیا 2024 کې بیا مونږ الیکشن مونږ ته ګټه ونه شوه. جی سر. او اوس لګیا یو د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي خارجه امور چې کومه شعبه ده، کومه عهده ده یا کومه ذمهواري ده، هغه اوس موږ ته را په غاړه ده. بابک صاحب که چیرې سیاسي نه وی نو څه به؟ زما خو ډېر د وړوکوالي نه سیاست سره شوق و. جی سر. او کله بیا ما دا سوچ نه دی کړی ځکه چې د وړوکوالي نه زما سیاست سره ډېر زیات شوق و او د زړه په مینه باندې سیاست کومه او سیاست سره مې شوق دی. جی سر. او د وړوکوالي نه زما سیاست سره شوق دی. نو ما په دې باندې چې سوچ نه دی کړی چې زه سیاسي نوم نو بیا به زه سوم. سر سوالونه څه داسې عجیبه غونته کې هم دي، خو د عوامو خواهش دی چې د بابک صاحب نه دغه سوالونه وشي. بابک صاحب په خوراک کې څه خوښوي؟ زه خو سبزیانې خورم او د وختي نه د اول نه سبزیانې چې دي دا زما خوښ. بابک صاحب هماغه رنګ ځوان دی، عوام وایي چې مطلب ځان داسې ولې ساتلی دی لکه څنګه موږ ته هم دغه طریقې کار وښیي چې موږ هم دغسې یو. نو وزن کم ساتل پکار دی او چې وزن کم وي بیا تکلیفات هم ني او نن سبا خو ډېرې مسلې دي، مرضونه یي. کوشش انسان له پکار دی چې خپل وزن نارمل ساتي، کوشش پکار دی چې خپل وزن کم ساتي. نو بیا که موږ وګورو نو هغه بیماری هم ني او ژوند داسې په خوشحالۍ او په سکون تېرېږي. بابک صاحب په سیاست کې د چا نه متاثره دی؟ خان عبدالولي خان، رهبر تحریک خان عبدالولي خان چې دی هغه زموږ دپاره رول ماډل دی. جی سر. بابک صاحب دې نه علاوه د ژوند کم داسې مقام دی چې هغه ته یاد چې دا زما یا ښه ایکسپیرینس و یا بیډ ایکسپیرینس و؟ نه شکر الحمدلله زموږ خو ژوند ډېر نارمل تېر شوی دی، ډېر پازیټیو تېر شوی دی او ډېر پازیټیو ژوند کوو. نو شکر الحمدلله چې داسې بدې پیښې په ژوند کې نه دي راغلي. الله تعالی دې په را روان ژوند کې هم بدې پیښې مخې ته نه راولي. امین. او خپل څادر مطابق ژوند کوو. نو تر اوسه پورې خو شکر الحمدلله را روان وخت کې دې الله تعالی هم دغسې زموږ په سکون او په خوشحالۍ ژوند کې قسم چې روان دی. بابک صاحب ته که چیرې موقع میلو شي نو کوم ملک ته به تلل غواړي؟ نو ټوله دنیا کتل پکار یو. زه خو تقریبا د دنیا ډېرو ملکونو ته تللی یم. انګلینډ چې دی هغه بیا ډېر ښکلی ملک دی. جی سر. انسان وایي چې بیا زه انګلینډ ته لاړی او هلته وګرځېدی، هلته مې چکر ووالی. انګلینډ بیا داسې ملک دی چې هغه د کتو ملک دی. ټول ملکونه ډېر زیات ښه دي، ظاهره خبره ده دا چې څومره ډیولپ کنټریز دي هغه خو ټول انساني ژوندون چې دی هلته ډېر پراخه دی، خو انګلینډ بیا په هغې کې ښه ملک دی. بابک صاحب واده د کوم ځای نه کړی دی؟ پېښور نه مې واده کړی. بابک صاحب ګاډی کم خوښ دی؟ ګاډی خو ما سره د وخته سر نه یو ګاډی دی، بس هغه پراډو ګاډی دی، بس هغه را سره دی. خوښ هم پراډو دی سر؟ خوښ مې هم پراډو دی.
بابک صاحب که چیرې تاسو ته موقع میلاو شي د بلې پارټۍ د تلو نو آیا ځئ به؟ سوال نه پیدا کېږي. ما خو چې ته کله په دې باندې سوچ هم نه دی کړی او زما ضمیر مطمئن دی او ظاهره خبره د عوامي نیشنل پارټي چې دا دا ولسي پارټي ده. د عوامي نیشنل پارټي سیاست چې دا مبهم نه دی، دا ډېر واضحه دی، دا ډېر جامع دی او دا ډېر ولسي دی او په عوامي نیشنل پارټي کې زما ضمیر مطمئن دی. نو داسې چته نشي کېدی تر قیامته پورې چې خدای مکه زما به سوچ هم راشي چې خدای مکه دا پارټي به پرېږدم بلې پارټۍ ته به ځم. د دې خبرې تصور هم نشي راتلی. بابک صاحب د کتلو څه شوق دی؟ ډراما، فلم؟ اوس خو هغسې دومره وخت نه میلاویږي، خو با مقصده فلم وي یا با مقصده ډرامه وي، ظاهره خبره ده په علم کې اضافه کېږي. جی سر. نو کتلو ته د انسان زړه کېږي چې با مقصد دی، جی سر. یو مقصد پکې پروت وي، لارښودنه پکې پرته وي، یو سبق پکې پروت وي او علم سره پکې اضافه کېږي، نو هغه څیزونه مې خوښ وي. بابک صاحب شاعرانو کې څوک خوښ دي؟ ټول شاعران ډېر زیات ښه دي. غني خان، رحمت شاه سایل، ټول شاعران چې دي زموږ د پښتو دا مې ټول خوښ دي، ځکه چې شاعران چې دي دا وایي د کام سترګي، نو شاعران مې ټول خوښ دي. بابک صاحب هفته کې کلي ته چکر لګئ که نه؟ اوس خو لږ تګ راتګ کم شوی دی، کوشش کوم چې بیا خپل روټین برابر کړم او تګ راتګ سیوا کړم. داسې وخت چې تاسو وایي چې زه مطلب داسې یو ورځ یا شپه چې زه داسې ځای ته لاړ شم چې زه په سکون کې یم، نو هغه ځای کم یو دی؟ زما خیال دا دی چې د خپل څادر دننه ژوند تېری، نو هغه ژوند د سکوني او هسې هم بیا انسان یو فیلډ کې وي چې په سیاست کې وي، جی سر، چې بور کېږي نو لږ پکې وخت بل شوبې ته وباسي، نو هغه ډېر زیات ښي. او ادروایز خو که موږ وګورو نو زموږ ټول وطن چې دی دا جنت وطن دی چې په کوم طرف ته ځي نو انسان پکې خوشحاله. بابک صاحب اخرنی سوال کوم چې موږ داسې سیاستدان کتلی دي چې هغوی سره د عوامو مینه یي، سیلفیانې ورسره وباسي، نو هغوی یې د خپل ځان نه لرې کوي. آیا بابک صاحب دې ته په کم نظر ګوري؟ نه، زما خیال دا دی چې د خلکو مینه چې دا خو د خدای تعالی کرم دی جی، او دا د خوشحالۍ خبره ده. داسې خو څوک نشي کولی چې تا سره څوک مینه کوي او ته د ځان نه خواږه یې. جی، نو زه خو ډېر خوشحالېږم او بیا دې خبرې ته ډېر زیات خوشحاله یم چې د خلکو مینه ده. په دې د الله تعالی شکر هم وباسو او په دې د الله تعالی مشکور هم یو او ډېر شکر په دې خبره وباسو چې د خلکو خوښ یو. نو دا خبره زموږ دپاره د خوشحالۍ ده او زما خیال دا دی چې د خوشحالۍ خبره خو هر انسان د خوشحالۍ په خبره باندې خوشحالېږي. اخرنی سوال سر مال اخرنی دی خو اخرنی ذهن ته رالو، داسې په انکرانو کې مطلب داسې د زړه انکر کم یو دی؟ زه خو داسې اوس ډېر پروګرامونه نه ګورم ښه جي. او دلته که موږ وګورو نو چونکې صحافت چې دی هغه آزاد نه دی، جی، میډیا چې ده هغه آزاده نه ده. نو په داسې ماحول کې ټول انکران په خپل ځای باندې ښه دي. یو وي چې سر زړه ته ډېر نږدې وي، نو هغه فیصله انسان په هغه صورت کې کولی شي چې دلته صحافت آزاد وي. جی، نو بیا ما دا فیصله کولی شو چې او واقعي دا انکر چې دا مې خوښ دی. ډېره مننه ټول سر. انکران چې دي محنتي دي او زموږ خوښ دي. ډېره مننه سر د ټایم راکولو، دومره ګټورې خبرې مو شریکې. جي، دا و سردار حسین بابک، سینیر سیاستدان، تعلق یې د بونیر سره دی او کمې جوړې خبرې وې د دې د ژوند په اړه باندې وې، خپل ژوند، تعلیم، کور، کلی، دا هر څه تاسو ته په ډاګه باندې کېښودل. دا و زموږ نننی پروګرام. د بل پروګرام پورې مال او زما ټیم د راکړي اجازت. د لوی الله په امان.